بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى: وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بكلام النبوات أو خاصة ببيغمبر عليه السلام نبوات ذات دلائل نقلية وعقلية ثابت، وده بيغمبر عليه السلام نبوات ماني خاص كر، وده بكلامه ضرورت إرسال ماني عام كر. زمون تمام متكلمون خازننا بحثنا في متولات الكريم، فمتولات كتاسو مشهور أفكار والأفكار الإمام أحمدي سيد شر مواقف الإمام جرجاني سيد وداوين إلى أول شر الصحاحيف لسمرقندي سيد وداوين إلى ودا سلو ديبا بسلوسي سيد كتابون شريك لدي شروحات أو زمان كتابون سيد كاتون ران ناس سماوي لأن كتابون من كتابون بعدين بعدين جو كتاب رانغني المعاني العقلية في شرح العقائد البرهانية. العقائد البرهانية ومتين ودي مالكيو فروق كلا كشعري بدي ماني وشغله كون نغطى بدري جنبي كلا وغالبا جماعة فقد نظر بس ولا ويو يوزن تقريبا سووا سوا تسوى سفي أمين بدي نبوش شاندار باس كلي فرون بجد نو نبوات دي ماني نخلي وقلي باسون ضروري وتاس في وهم نكتوين دي زمانه كده نخلي باسون إنه مخكي بأخلي باسون كده إذا كان فزين مسائل كده يوم ده المكلام ما مسائل جملي كده ده فزين مسائل كده إثبات وجود بني تعالى مسألة الشوا إثبات النبوة مسألة الشوا مسألة التقدير شوا ده فزين مسائل دي وقت كتابه خلق وي بدنيا كيوروف كي يتيس إذا بيغمبران نص زود أو يو بيغمبر زنا ما نمشي دليل بيغمبر عليه السلام شالي دليل إبراهيم ما لازم نم قبل يوم يكلي ندير داسي بيوقف سأرى باس بدليل أفنيو بدليل أفنيو دار كتابون اللي تداش تماما دي سنة سراج معتزلي عبد الجبار معتزلي ده كتاب دلائل تثبيت النبوة دلائل تثبيت النبوة دي أم الأمين دي كتاب كم فأخلي دلائل سروري شاندار باس لكنني أو باس كتو كده يهود دي سيام سرو أو باس نور خلق سرجكم دا سومنية دي أو براهيم دي داخل من كده ندور سنة باس كده نو علامة بفريس يبدأ دي معتزلي دي كتاب تعريف كده نام بدي موضوع بني في كتاب دي خا لذلك أتي غسل سكتاس هذا الكلي سكت درماني كلي نور تفسيري بابونا دغدي شتاس تما كبوخ فيش بيك خلي وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه إذا النبوة بأمر الإسلام نبوة ثابت دليل ذلك شيء بختلف مبارك نبوة دعوة كذا أو النبي ده فارغان ضروري ده نبوة خارج يدعوي بيا وأظهر المعجزة ومعجزة ظاهرة كذا المعجزة بدرجة جنس كذا ذكر إذا بيعبر لنا معجزة يوريات موافق لبيزوز ورسيوا يقول موافق إيش خلي أما دعوة النبوة فقد علم بالتواتر حرش دعوة النبوة بيعبر ذا تواتر معلومات وأما إظهار المعجزة فلوجهين حرش إظهار المعجزة فلوجه الفوز هذا غور سرور يشودني أحدهما أنه أظهر كلام الله تعالى في عبر الإسلام لأن الله كلام صحيح وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغته هذا لا دلالة سنة جارية دي إذا هر پیغمبر په زمانه کې نه بلاس داسې معجزه ظاهريه چې هغه زمانه کې د خلک مرعوب وي لکه د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب زور د عیسی علیه السلام په لاس باندې داسې شفاء الله پاک ظاهره کړ چې طب هم عاجز د موسی علیه السلام په زمانه کې د جادو زور د موسی علیه السلام په لاس مبارک کې داسې معجزه ظاهره کې جادو شفاء دا غره د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا ټول خبرې خو عالمه فتنه دا وی سوا تفاخر بخبل جوابان تفاخر د عربی په جوابان عربی چې په عربي کې کنه عربی نه د زبر درسي استاد تمام یو دواوی ما غستې داسې بتاله کې وته 135 جلد دواوی او د عربو تمام نثر په کې راځم تمام نثر د عربی پېښ د عربي جواب ته چې کوم دی خو یوم درسي د عربو په دې کې فخر کوي د الله د پیغمبر په لاس د قران معجزه ظاهره کړو دي د ارسل پاش داسې چغې دي ویستلې یو عربي روان دي فصیح یو صحابي د آیات ولست فاصدع بما تؤمر رد شي په سجده شو همدغه کوم سجده کې سجدت لهذا الكلام
دون ناشنا فاصدق بما تؤمر دا یو لفظ دون ناشنا دی په ما سم جادو کې سجده ولا وته یو لفظ ته سجده کوي په قرآن مسائل نو الله پاک د پیغمبر په لاس قرآن ظاهر کو ټول مقبول کو د قرآن نو دا د قرآن د تفسیر ته چې کیږي خاص کار د قرآن خوند کله پیدا کیږي دا څه ده د قرآن باندې ته نظر واچوي من حيث البلاغه من حيث الفصاحه یعنی که زمخشري کې جنډو ولاړو زمخشري د مقابل قابل خلک زمخشري تفسیر ولې مشهور فصاحت او بلاغت په وجه دا هغه طرف وشيغه ورنه د متدلو په تمام تراث مړ پروت دی د متدلو په تراث او په ذخایر کې صرف دا یو کتاب جمع دی تفسیر کشف دا غیر بس تحریر او تدویر او دا قسمه تفاصیل جمع پاتې یا چې د بلاغت تفسیر ابن سعود دی یا نور دی پېښ دا هغه د تفسیر هغه حیثیت چې کوم دی جمع دی پاتې على كل حال اوس په دې نه روان دي ماشاءالله نو یې وتحدى به البلاغه مع كمال بلاغته او په دې سره چې موږ په تمام بلاغه او سره د دې چې په بلاغت کې کمال ته رسیدل فعجزوا عن معارضه باكثر سوره منه پس دې عاجز شو د قران موجودین په وړو کې سوره په مقابله کې هم ما تحالکهم على ذلك هل دا چې دي حریصین په دې باندې چې د قران مقابله او د قران لماته ورته تخاطر بمهجتهم تر دې چې خپل جانونه په خطر کې واچول مهجه روح ته وجان ته وعارضوا عن المعارضه بالحروف الى المقارنه بالسيوف او د معارضې د حروفو نه اعراض وکړي د معارضې د حروفو نه ځکه چې د حروفو جام خو نشي کولی نو چې تنګ شي نو په ځکه ویا وعارضوا الى المقارنه بالسيوف رالوا بجن فتلوا عن جن شروع ولم يقل كريم پیغمبر علیه السلام باندې مکتوب کېدو چې تر هغه کې ته ما ته څنګه چې قرآن الله کتاب دې په مقابله کې ودا د ما کلام نو پر نه ټول مشرکانو تیزونه چول کړه یو درجه کې ابو جهل خو د خپل ژوند تمام تر هغه ارث چې دی د پیغمبر خلاف استعمال کوي نو هغه پیغمبر شکست ورکوي خو په دې جواب کې ورکړل دا پته ودرته دا قرآن د الله پاک طرف ته خبره باندې کوي ولم ينقل عن أحد منهما توفر الدواء الاتيان بشيء مما يدانيه او نو نقل کړی شوی ان احد دیو کس منهم د دوی نه سره د توفر د دوايینه سره د هغه ډیرو دعیونه الاتيان راکلو بشین په داسې یو شي سره مما يدانيه چې دا قرآن سره په قریب کې تیریږي چې ځای کې د قرآن په شان وي د دې نه عاجز قرآن سره نږدې کلام هم نشي جوړولای چې ځای کې د قرآن په شان باندې په حالان کې د عربو کمال د جاهلیت زمانه یو شعر دی شعر زما زین د دې وخت وته باقي ما درست یو ملا کتاب لیکل دی دا شعر 201 مطلبونه بیان کړي کتاب ما سره شته مخکې پروس کال ما طالبانو ته مصنف دایره تعلیم کوو پکې یو مطلب به بیان کوو بل مطلب بل پېښه 201 مطلب زه دې قایل چې دا طالبانو ته درس پړو شي او بلاغت او دا خو پکې دا سریستي فصاحت نو عرب دونه خبر خلک په قرآن ته بیان نه خلق نوية فدل ذلك خطا على انه من عند الله تعالى هذا خبر دليل قطعي دي چې دا الله پاک طرف ته دی او علم به صدق دعوه النبي صلى الله عليه وسلم علما عاديا او معلومه شوی ده په دې سره چې د دعوه د پیغمبر علیه السلام په علم عادي سره لا يخطو في شيء دا ستويه لا يخطو في شيء من الاحتمالات العقليه وجه د پیغمبر علیه السلام عادتا دا معلومه ده چې دا معجزه الله پاک د صدق لپاره ظاهر کړی ده نو دا خبره د دې سره مخالفه نه ده چې کېدای شي پیغمبر علیه السلام په لاس معجزه ده الله پاک د صدق لپاره نه ظاهر کړی دا احتمال عقلي د دغه عادي چې کوم دی داوی مخالفه نه ده قضیه مناط الجمع ده ځکه دا اوس دا احتمال څه ده چې تر ورځي لا يقدو في شيء نقص پیدا کی په دې دعوه کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم دا هغه احتمالات عقليه علامه هو شامل سائر العلوم العاديه لکه څنګه چې دا شان د ټول علوم عادیو دي والثاني هما چلو الثاني هو أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه أعني ظهور المعجزة حد التواتر وإن كانت تفاصيلها أحادا فشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم وهي مذكورة في كتب السير وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهه وثاني مطلب دليل نبوة پیغمبر علیه السلام أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة نقل شوی دی پیغمبر علیه السلام نه غداسې امور چې خلاف د عادت دي ما هغه بلغه قال قدر مشترک منه چې دا غیر قدر مشترک رسیدلی دی حتی چې دا پیغمبر نبی دی
عني ظهور المعجزة يعني قدر مشترك ظهور المعجزة دي ترسيد الذي شاء حد التواتر وإن كانت تفاصيل أحد لك تفاصيل لغي خبر واحد دي لكن جتور لا يوزيك يبقى كده قدر المشترك المعجزة ثابتة الشيء لدي مثال بدل كريم لك أليسم ده بهادر الشخصية دول أو ده بهادر شخص أقيسي جديد في كتابون الحديث في مشهورين وأر حديث نزال لغانا جزي وأقيسرة متعلق فغش الأحاديث تقديرشتي شيء غزال لغانا جزي وأقيسرة متعلق دي لذا غطول قمسكي وقدر المشترك لو دي شيء هذا دريس بشجاعه دغرني ده حاتم التعيي جود وسقاوة ده حاتم التعيي ده جود وسقاوة دي لكيسي ده عدم وبكتابون كبلاوي أنا أتبع الفريق كيو كتاب الأغاني كيو دي زيوي وأر واقع ده خبر واحد وده جور فغش الواقع في قديرشتي كبنزوستي لكالمة بو مثلا گاونډي سره خنکړي کله په لار کې کوم دی مرګري سره خنکړي کله په پټي کې او دوست سره خنکړي سخاوت وکړي دا هر یو واقع چې کوم دی څه شي دا خبره وایي خدا شل پیډي د واقع تر یو ځای کې دینه قدر مشترک څه ثابت دي دا کړي د پیغمبر علیه السلام معجزې چې اگر چې د اخبار احاد له ثابت دي لیکن اکثر چې دا هر یو خبره وایي د یو ځای کې نو په تور قدر مشترک ته معجزه ثابت دي حال دا چې بعض معجزې د پیغمبر علیه السلام د خبره متواتر نه ثابت دي يعني ده معجزة سنزور دور دي من دراوي معجزة شخص حد تواتر تفسيرا نعمي كمان بعض استقوا خاص متواتر دي عمومي ده پیغمبر علیه السلام اثبات معجزة په طریقې د قدر مشترک باندې شوی یعنی کوم خبره کوي او قدر مشترک باندې یقین ساتل لا قطعي وي علم په ساتل یقیني دي د انکار کول کفر دی خلی او د پیغمبر علیه السلام معجزة کوم دي وهي مذكورة في كتب السير دالت سیرت په کتابونو کې کوم دي لیکل شوی دی د پیغمبر علیه السلام په موضوع باندې د دنیا شي کتابونه لیکل شوي دلایل النبوه په شاندار کتاب د امام بهقي سے په وجه لیکل امام ابو نعیم اصفهاني په کتاب دلایل النبوه په وجه لیکل پېښ په الخصائص الكبرى د سیوطي په وجه لیکل الخصائص الكبرى د سیوطي باندې اوس یو شرح ولیکل شو په اتوجه لیکل البشرى في شرح الخصائص الكبرى پېښ په ام ناشنا شرح ده د پیغمبر علیه السلام معجزات باندې د دنیا شي کتابونه لیکل شوي نورم بلی دا خو صرف مشته سکروال دا زمونږ دغه چې لیکل د الموسیقي ولا په دې یو شاندار کتاب یو زبردست کتاب دی هغه کو څو په دې فائدې بوته وشي د چا چې دوه ډېر معجزین خامخا پیغمبري وقد يستدل ارباب البصائر على نبوته بوجهين او دغه دوه درجه علاوه خوندان د بصیرت کله کله استدلال کې د اثبات نبوت د پیغمبر علیه السلام لپاره په دوه وجو سره په دوه نور دلیل سره هذا دليل خطير شكل هذا هذا ما تواتر من أحواله يكسر أباسيا أو غير البيغمبر عليه السلام ده 40 سال لجون ولا 3 سال شكل جون فات شوي ذي يعني 3 سال جون لبوري يو لحظة لبوري ده توقف ولا فتولي كده ده جون البيغمبر كليش البيغمبر أنا بس أنا شيء يعني أنا خلش البيغمبر ده وقت اللي ده جون نموه إيش فيه لكن هو مخلوق غلام احمد قادری مرزا غلام احمد قادری په ټول کتابونه لیکلي شوي باقي تاسو په کتابونو کې یو کتاب تاسو نه درغلي مرزا غلام احمد قادری دا تاسو وګورئ دا کوم شرمول کړی کله مو خو ته وی راځه زمو په خوزور کې هغه زور بدري مخ کوو پېښ او په یو په باندې او نور لاندې کوجي چې ګنده کړه زمو څه په فرمایي چې ارشاد صاحب رحمت الله علیه اکثر په ترجمه کې وی دي د شوګر بیمار دي کوم چې شوګر چې پریوزي دي بیا خوب سیس خامخا خوري دا په یو ځای کې ګوړه ګرځول او سره سره ګوړه مرته دې چې کوم څه شوګر هاي چې دا بار وخت بول ورځي نو بس هر 15 منټه پس ورته درځي ورکو بول وکول نو په یو ځای کې به لوټه ګرځول شي خو وخت نو اکثر به دې بوله د کینا سره لوټه په ځای ګوړه په ځان پسې وګوري پیغمبر داسې کیږي بټاو پستر پیغمبر کې عیب دي راځي داسې عیب چې خلک ته نفرت کوي پیغمبر به حسین وي ښکلی وي خلک به میني دا عادتونه به مزیداري خوشبوداره وي دا څه ستراتیژي وه غیرته وایي دې څه خو د پیغمبر نو دغه یو کیسه لیکلې مفتي سید احمد پالپوري صاحب یو بیا خدای پاک د پیغمبرانو جوړ مقرر کړی دا تبلیغیان د ډاکټرانو جوړ مقرر کړي سره مولیانو د پیغمبرانو جوړ مقرر کړو خسته پیغمبرانو یو لش قشر روان دي پیژوي چې خپل پټکی او څه د مخ نه راغلي کیږي زبردست منظر چې ټول کې ناس د مجلس کولې کاری یو په ګوټ کې یو بټا پکې ناس دي ځان ورسته نو اثر خو کې بل یو مردار
کس ناسته هغه شیطان او دا چې کوم بټه و دا غلام محمد قادیاني هغه شیطان ناپاسې خدای پاک دې چې ګوره خدایه څونه ښایسته ښایسته پیغمبران دې مخلوق ته لېږلي دي نو زما دا بټه هم پکې شامل دی د الله پاک دې فرښتو ته چې ورته دې در الله ته بارې وکړي بارې کړې مجلس چې په لکه لکه هغه بټه بار کو سره د شیطان نه پوه شو نو پیغمبر به د دنیا او د عالم حسینترین هستی او بیا په تمامو هستو پیغمبرانو کې د ټول نه په حسن کې اعلی هستی د چا وه امام نبي علیه السلام دغه شخصیت دغه ژوند په مزیدار د دې وجه نه که دغه ژوند ته وګورې د هغه چې کوم د الله پاک په ذات باندې یقین او مختلف حالاتو ته راغلي دي په هغه کې چې کوم کامیاب شوي دا د پیغمبر نه بغیر نشي کېدی د دې وجه نه امام غزالي صاحب لیکلي چې د پیغمبر علیه السلام په معجزو کې یو معجزه د هغه سیرت دی مستقل چې د هغه سیرت ته وګورې که نه تا ته به په خپله پته ولګي دا پیغمبر دی یا لکه پوهېږې تاسو د تاسو چا سیرت پوره کتلی داسې څوک تاسې کتلی سیرت پوره درې جلده بل چا کتلی پوره دا ډېر کم دي ګوره د خدای بندګانو کم از کم په سیرت کتاب پوره وګورئ صحیح دی انشاءالله هغې نه به تاسو ته پته ولګي دې مې د سیرت کتابونه ما پکې راغستي دي پوه شوې جامع څیزونه را روان دي خو چې خدای پاک یې راورسوي ډېر جامع څیزونه اصل ما خپله په سیرت ښه مطالعه کړې ده تېر شوی نه رمضان او کرونا نه وه کرونا په کال باندې داسې په سیرت مې کتابونه کتلي وو چې سم مسکلي وو نو هغې راته ډېره زیاته فایده شوې پوه شوې سیرت به چې وګوره د سیرت سره ایماني طاقت سیوه شي نو وایي احدهم ما تواتر من احواله قبل النبوة وهذا الدعوة لومړی دلیل پې دا دی چې هغه چې متواتر دي د احوال د پیغمبر نه د نبوت نه مخکې په وخت د دعوت کې و بعد تمام پس تمام د دعوت نه چې اسلام مکمل شو واخلاق العظیمه د پیغمبر علیه السلام اخلاق عظیمه واحکام الحکمیه او د حکمت نه ډکه احکام واقدامه تعجب الابطال او هغه اقدامونو بهادران پیغمبر علیه السلام چې په کوم وخت کې بغرد بهادران په تېښتو په وثوق لکه هغه جنګ حنین چې کله واده خوره شو ټول یو طرف ته بل طرف ته تېښتې کول لکه انسان دی پوه شوه پوه د مر نه خو تېښته وي کله په میدان کې یو امام الانبیا ولاړ دی په ځای باندې الیه یا انصار الیه یا مهاجرین الیه یا انصار خو چې مهاجر او انصارونه چې امام الانبیا خو په منځ کې ولاړ دی لکه د بچو په شان راپنډ شو او ګیر چاپېره بیا ودرېدل پوه شوه حالانکې خالي پاتې شو پیغمبر علیه السلام الله اکبر واخدامه تعجب الابطال ووثوقه باسمة الله تعالى وعلى الله تعالى الله بذات من يقينه في جميع الاحوال فتمام احواله وثباته الى حالي لدى الاحوال خاص کر ابتدائي حالات کې تاسو وګورئ په شاه بیا ابي طالب کې چې درې کاله دی او د قبيلې سره بیکار شي درې کاله راځي یو ورځ نو دوه ورځ نو درې کال نو سوچ کړئ او په دې کې د الله تعالی په ذات باندې په یقین کې د ذره برابر فرق نه راغلی الټه ترقی روانه پېښ شو وثبات الى حالي وثبات پیغمبر لازم په خپل حال باندې راځل احوال په وخت مشکلاتو کې بحيث لم تجد ادم ما شدت عداوته وحرص على الثاني فيه مثلا فداس طریقې سره چې نو مونږ عادت او د پیغمبر علیه السلام سره د دې چې عداوت دې سخت و سره دې چې امي حریصو چې پیغمبر علیه السلام باندې ستوري ولګو على الثاني فيه مثلا ستوري دې په کې پیدا نه کوه چې وی چې رب لکه چې استاد پیغمبر ته څه کړو درکا دې هو بوزدل دا چې په صحیح شعر کې راغلي ابو جهل جو ارزه یو خدای وجل نو غوړي یعنی پیغمبر باندې داسې تهمت نه لګو چې هغه پاکه کې نو پېښ وکړي ها ولا الى القتل في سبيل الله پیغمبر علیه السلام ته داسې نفس لا مونږ او مشرکان نو فإن الاخر نتیجه دا چې عقل چې دې یې مجزم کوي بامتناع اجتماع هذه الامور في غير الانبياء فامتناع الاجتماع د داسې امور خارق او غیر د انبیاء کې چې نبی نه بغیر په بل څه کې دونه کله عادتونه چې راځم کوي چې هغه معصوم امید ګناه له حاصله هغه د بهادر یو سي پېښ یو سړی ډېر مچت چې بده کې به وټه کمزوري ويجمع الله تعالى هذه الكمالات وذات نشي كده چې الله پاک پر اجمه کې دا کمالات په حق دا هغه چې من يعلم چې الله ته پته ده چې نو يفتري عليه دې په ما درو وي په درو چې دا سي کمالات څنګه راځم لكن التعليمات في المقدم مثل دا دې خبرې دلیل چې پیغمبر واقع ثم يمهل 23 او مستزاد پدې چې به دې رښکاله ونه لا مهلت مورکو چې دا سي کسي الله تعالی شروع کې په نشکو غوړو کې چې تاسو څه کړی پېښ وکړئ ثم يمهل 23 سنه ثم يظهر دين ولا سيلاتين او بیا دا دین چې کوم په تمام مادیانو باندې سکیه ظاهر کی پېښ وکړئ او موږ د خپل خرڅلې راوړي قرآن او حدیث دي دا موږ صحیح دي موږ زناور وو پېښ
او موږ راړه د قرآن حدیث دفاع کړي د کې د پیغمبر علیه السلام معجزه د دې نه غټه معجزه کېدی شي وینصروا علی داعیه او د پیغمبر علیه السلام په دشمنانو په مقابله کې د دین او د لور کامیاب کی ويحيي آثاره بعد موته او د محبوب علیه السلام هغه سنتونه را ژوندي پاتې کړي بعد موته پس ته بعد دنه الی یوم القیامه تر قیامت پورې به دا ملنګان د رسول الله په سنتو کې به سر رخو پورې سیه راځي چلو وثانيهما أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع وأتم مكارم الأخلاق وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية والعملية ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح وأظهر الله دينه. وثاني ما بل دليل الله أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم چې پیغمبر علیه السلام دعوه د امر عظیم د نبوت کړی و په منځ داسې قوم کې چې نو سره کتاب نو سره څه پوهه و وبین لهم الكتاب والحکمه وهو دا کتاب او حکمت په وضاحت سره بیان کو وعلمهم الاحکام والشرائع واحکام الشرعيه په خپله طریقه بیان کو واتم مکارم الاخلاق او دغه اخلاقی د زمکه د ومې زمکه نه اوج اسمان ته رسول واكمل كثير من الناس في الفضائل الا كذا دين غير اخلاق شتا چې صحابه کله هجرت وکړو درمان بن عوف سره د صحابي وي دا زما په مس کې پیغمبر علیه السلام ته لوند ورولې کړی ستانه کوي او زما په بیان چې کوم به ستا خو خزه ولا طلاق ورته مې د دې چې تاسو او زما مال چې د پلان کې نه پاتې شي په مس دی موږ نيمستاني ته دا چې پوری دا غاله اخلاق او ورته بس ماته خزه ماته ضرورت نشته ځکه کنه او تاجر سره ماته د بازار لار ايش یو سره د بس بیا نکاح وکړه خپل هغه باندې بل ځای کې او پیسې على اخلاق الصحابه دا صحابه په وخت کې سهل دي دا پیغمبر علیه السلام معجزه نشو خالي او الله پاک معیار د ایمان جوړ امنو کما الناس او دا څو کوئی لا امنو دا ایمان وروړي لکه څنګه چې صحابه پېښور دا معاشره د پیغمبر علیه السلام په مهنت وشت شو او دا معجزه د پیغمبر ده وأكمل كثير من الناس في الفضائل العلمية والعملية ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح وأظهر الله الدين والدين كله كما وعده أو دين إذا غفى تمام الدنيا ما نسكه وشتكه ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك أو معنى للنبوة والرسالة لما قرده وإذا ثبتت نبوة وشكل النبوة فيغمبر ثابت شو وقد دل كلامه وكلام الله المنزل عليه أو دلالته قد الله تعالى كلام او د پیغمبر علیه السلام خبرې په دې خبره باندې اعلی انه خاتم النبیین چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی دا نه بس هیڅ قسمه نبی نه راځي په هیڅ معنا کې او عیسی علیه السلام چې راشي هغه په تور امتی راځي په اخر زمانه کې وانه مبعوث الى كافه الناس او مبعوث تمام انسانیت تبع الجن والانس بثبت بطور الجن خبر ثابت شو انه اخر الانبیاء چې هغه د الله پاک په پیغمبرانو کې اخري نبی دی نبوت دروازه به بنده شوی وان النبوه ولا تختص بالعرب دا په بعض عیسایان ورته هغوی پیغمبر منو یا عیسایان یهود وایي خدا د عربو پیغمبر دا وان نبوت د دې خبرې تعالی مشو چې د دې دا خبره باطله شو چې لا تختص خاصه د پیغمبر علیه السلام نبوت په عربو پورې کما زما بعض الانصار نه دا باطل ګمان بعض نه سارو کړی دی بلکې دې الټا پیغمبر علیه السلام نبوت تمام انسانیت لپاره دی پیش په بیان او هغه باندې د نبوت دروازه بند شوی چلو فإن قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمدا عليه السلام. نبوت دروازه به بند شوی عیسی علیه السلام په اخر کې راځي وإن قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده قلنا نعم لكن يتابع محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعة قد نسخت عيسى عليه السلام خپل شریعت منسوخ شوی هغه منظم چې کوم دی د مسلمانانو په شان کې د امت محمدي او بیا په کوم مذهب کې دا مې خبره ده نو بعض کتابونه لیکلي چې په احناف چې د حدیث سره ډېر زیات نږدې نو امید دي چې هغه په دې طریقه باندې وځي د چا د دې نه دا جوړ کړی هغه مقلد خو ډېر متعصب دي دیو چې عیسی علیه السلام حنفي عیسی علیه السلام بس لکه د خپل زمانه عیسی علیه السلام خو مجتهد دی حنفي خو مقلد وي او د عیسی علیه السلام درجه خو د امام بني فصل د پلکاو درجه اوچته ده نو څنګه عیسی علیه السلام برابرۍ کې چاته امام بني فصل دا خبره چې موږ نه ده کړې او زموږ اسلاف او کاترو کړي هغه مجتهد دی کنه دا رنګ حضرت مهدی سے مو مجتهد دی مهدی علیہ السلام نو مجتهد باندې خو تقلید حرام دی البته د مبادی کتابونو دا لیکلي چې په مذاهب اربعو کې اقرب الى النصوص چې هغه د احناف مذهب دی دا صحیح دی بالکل په دې کتابونو لیکلي شي چې اقرب الى النصوص دا دی نو امید دي چې هغه داسې وي دیو جن چې حنفي وي دیو جن دا مذهب څه شي خبره په خپل ختم شو
بل يكون خليفة فلا يكون إليه وين ما روز كان دورة فلاورة نموذج يو كسر تفوز بشاور الله سبحانه ما يديوبنديان ده أبو مكيف أو بتربية دبي التعبير كنية نبيا زداون شاور ديوبنديو يو كسر تفوز كمل سكيري هو جسامه ديوبنديان نو ما صار كمل جواب نور لما كده كيش تيجي كده ورا ده كان دين زي دنين يحكي شيء نيو ورنا دي جواب داو شتا بيدبي دي داو جسامه ديوبنديو والكتاب مش مم ديوبنديان ده سامو بتفسير ديوبنديان ده سامو بتفسير ايش هو دي كيسبيات تريش خلي ولا يكون خليفة وديوبان هذا جدا كابير ديوبان دانا شيء برايم سكول كتاب مكري سو داخله سوق ديوباسي ها ولا يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب دي ولا پیغمبر عليه السلام خليفة عيسى عليه السلام ثم الأصح أنه يسلم بالناس دوس اختلاف مثلا دي وين علامة ابتدانية رحمه الله ثم الأصح وصح أنه يسلم بالناس ويؤمهم أنه يسلم بالناس جديد خلق إمامات فرعون عيسى عليه السلام أو إمام بيشي ويقتدي به المهدي وزاد المهدي سے بور بس اس اقتداء کے لیے افضل لکن عیسی علیہ السلام افضل امامت اولادها لیکن مسلم شریف ودور احادیث کی صحیح مضمون دار آگے جدا بدمازیگری منزی را بچ چور سره بدور تازه عیسی علیہ السلام کو کیو او بیا عیسی علیہ السلام دا المهدی سے بھی جدید تاسو کو پیش پیغمبر ابو اینا اس کا اقتداء کی مسکو نہ المهدی سے بموضوع کیا اور دی ور شاتم دی اور بس شاتم دی دی وردا بیا دې سره بس کې نو علماء د دې په مس کې تطبیق کړي تطبیق ادا کړي چې اولنی موږ په دغه مازیګر چې څنګه حدیث کې دي صحیح مضمون کې چې هغه عیسی علیه السلام پڑھاو کیه پېښ په او نور عفوا اولنی موږ بعد المهدی سے پڑھاو څنګه مسلم په حدیث کې څنګه پڑھاو کیه حدیث او دې کې په دې طرف ته واضح اشاره ملو چې زه راغلی بطوري متبع د سنت نبوي بطوري داسې نیم راغلی چې دین کې څه زرایش ذکر ودی په حضرت مهدی سے پس شاته منځو کیه او باقی منځونه کې به عیسی علیه السلام مخکې باقی منځونه کې نو دا ولا ساعت د ویلي دا د باقی منځونه کې او په حدیث کې چې راغلي دی هغه کې هغه لومړی منځ راغلی دی چې عیسی علیه السلام به وروسته شو حضرت مهدی سے په مخکې کله که په تطبیق باندې پېښ شو شرم وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث على ما روي أن النبي عليه السلام سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,024,000 وفي رواية 100,024,000 والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية فقد قال الله تعالى منهم الأنبياء كلام عليهم الصلوات والتسليمات إذا هم يسألون يقولون يحتاجون الذي تعداد سيسون لا شاتنا جمال كيف شاتنا جمال قطعا البتة دو قسم روايات راغلي يو داش دولة فسلي زرني ودي روايات بتا نشته ضروري النكت والفوائد ونم سرا علامه بقائي سے د شرحین شرحي کړل سورمي النكت والفوائد ايش هو علامه بقائي رحمه الله ویل دي چې دا مجد حاضر روایت دولة کول روایت ما څه نه ممکن او بقائي د حافظ ابن حجر په حدیث کې شاګرد د خپل محدث ايش هو باقي دا یو لکسري زر حدیث دې دا خبره واحد د حسن درجه ته رسي نو موږ دا نشو ویلي چې یو لکسري زر دې دا د پیغمبرانو د تعداد عقیده ساتل قطعی ده او دا خبره واحد خبره واحد مفید ده البته د حل مسلې لپاره موږ دا وایو چې الله پاک یو لکسري زر کم او زیات پیغمبران راځي او دا خبره زموږ د عوامو کې خیال کړی دا کم او زیات لفظ سره ویل نه پکاره دیوی جزم په ځکه نه کې چې څنګه غیر نبی په نبی کې داخل کې نبی د او باسي نبی کې وباسي دغه کم تعداد یاد کو غزيات پیغمبران خو دې وباسي او غزيات یاد کړل زیات نو بیا دې پکې نو غیر پکې داخل وقد روي بيان عدد في بعض الاحاديث وبعض الاحاديث کې دې بیان د عدد شوی علامه روي ان النبي عليه السلام وسئل عن عدد الانبياء فقال 100,024,000 14 خو یک لکه نظام خو علاله حمار مرسجه 100,024,000 وفي رواية 100,024,000 دولار خا وتاسو مجد دولار ولا روايته ده نه معلوم والأولى لا يقتصر على عدد في التسمية بهتر هذا جبه عدد بان اختصار ونكيا فقد قال الله تعالى ذكر الله تعالى صفا خبر محمد فريخدا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيه من ليس منهم أو دي خبر إذا خطرشت بارحال شيء تو دي عدد کې ذکر کې هغه څوک چې هغه پکې نیوي دي پکې داخل کې ان ذکر
ذكر عدد أكثر من عدد كتاب حدث البيغمبران وضع عدد ذكر قوة لبيعوا بقي غير داخل شيء أو يخرج منهم من هو فيهم يابد أباس غاسوشة وبيغمبران بشاملية إن ذكر أقل من عددهما كتاب كما ذكر قوة يعني أن خبر الواحد لا تقتضي الاشتمال إلى جميع الشرائط المذكورة في سورة الفقه يعني خبر واحد سرادين شباغة تمام شرائط مشتمل في نصيحته كم باو سورة الفقه كمذكور دي خبر واحد تسيد بارلس الشرائط في أوغا ختم بكريم قولوا جميع الشرائط وقول نبراس وهي أحد عشر في سورة الحنفية وسورة الحنفية كذا يقول استفيش أول إسلام الراوي ثانيها أخلاق الكامل ثالث عدالته رابع الزبط فيش خامس اتصال إسناده سادس أن لا يكون الخبر مخالفا للقرآن سابع أن لا يخالف الحديث المتواتر والمشهور ثامن أن لا يكون في حادثة يقتضي العادة شهرته فيش يعني داسي وخبرني شيء شهرته يتابع يوشان نقل كل مشهور بالشان تاسع أن لا يكون متروك الاحتجاج به في أهل الصحابة يسحبون بيعمل كلي وسحبون بوقت بيعمل نيشي بدليل سوشان لبقي أو أشر أن لا ينكر هو الراوي ولا يعمل بخلافه سواء أي خلاف مني كوي أو الحادي أشر أن لا يعمل الصحابي بخلاف الحديث ما دام يخفي الحديث يعني شو صحابي ده حديث خلاف لارشي سراجل شاتا ده حديث بتا نبيا بدي حديث كهلت دي زكا خدا صحابي خلاف تلني كان ولا يقول الشرعي خبر واحد ده مقبولية تفرق وصول نويا تقول خبر واحد مشتمل بدي تمام الشرعي شيء بيعمل مفيد دسية زن بي بيعمل مفيد دسية ودان بيا كلامه ده سعادات ده خبر ده سنة دقات إلى إنه زن سرقت عن السابقية ولا يفيد إلى زن ولا عبرة بالزن في باب الاعتقاديات وبباب الاعتقاديات بالزنيات اعتبار نشتا خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية خاصة في اختلاف رواية منوي وكان القول بموجب مما يفضي إلى مخالفة ذلك الكتاب أو دغيب وكان القول بسببه أو دغيب وجد القول فكين ذات رصيبا ذا مخالفة ظاهر الكتاب النبي أخو سكوت فكان وهو أن بعض الأنبياء لم يذكر للنبي عليه السلام أو غداش نسلاوي شباقي بيغمبرا الله باك رسول الله تنهي ذكر كلمة يحتمل مخالفة الواقع يحتمل مخالفة الواقع وهو أدو النبي من غير الأنبياء وغداش النبي وأشمال كده غير الأنبياء هنا أو غير النبي من الأنبياء وغير النبي الأنبياء وأشمال كده تفسير ديرشو بناء على أن اسم العدد اسم خاص في المدلول إذا كان اسم العدد اسم خاص فكل مدلول كي لا يحتمل زيادة ونقصان احتمال زيادة ونقصان كمن الرياء وكلهم كانوا مخبرين مبلغين لله تعالى وكل پیغمبران ومخبرين مبلغين إذا الله باكنا لأن هذا معنى النبوة والرسالة ذكر مبلغين أو مخبرين دا معنى النبوة والرسالة صادقين ناصحين صادقين ناصحين بين خلق المخلوق دبارا لأن لا تطلع فائدة البعثة والرسالة دبارا ديش باطل فائدة البعثة والرسالة وفي هذا إشارة تدين